زیرتا اسباب بیانوما د غفلت وجه ارته بیانوما او په هر وجه باندې ارته یو حدیث وایما چې کم از کم یو انسان معصوم دی نابالغ دی هغه غافل دی نو کم از کم چې انسان مکلف شي پکار د چې انسان خپل ځان غفلت نه وباسي چې څنګه بالغ شي پکار د چې خپل ځان غفلت نه وباسي الٰه العالمین په طرف باندې متوجه شي بیا انسان که د بلوغت نفس غفلت نه اونوزي پکار د چې ځواني لګه پخشي پکار د چې انسان بیا لګ غفلت نه ځان وباسي بیا انسان په ازدواجی زندگی کې راشي پکار د چې انسان غفلت نه بیدار شي بیا یا بچی وشي بیا پخی ځوانۍ ته ورسی څلوېښتو کلو شي پکار ده چې بیا دی د غفلت نه ووځي او د څلوېښتو کلو نه پس خو د زما او د ستاسو د عمر مازیګر شي څلوېښت کاله عمر دا داسې مثال دی لکه په ورځ کې چې د زمونږ او په تاسو باندې مازیګر راشي که تاسو فکرې مازیګر پسې غروب ډېر زری بیا نو څلوېښتو کلو نه پس بیا انسان ډېر زر دنیا نه ځي بیا هغه سره دومره ټیم نه وي په کار خو بالکل لازم واجب فرض ده چې څلوېښتو کلو پورې انسان بیدار نشي دنیا ته انسان شا نکا الله په طرف باندې رجوع نکا او د غفلت خوب نه را بیدار نشي دغه انسان ته نبی علیہ السلام اشق الناس ویلې په حدیث کې د ټولو نه بدبخت انسان پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې دا دی اشق الناس تاسو وګورئ مونږ او تاسو خو چې عمر زیاتیږي دنیا سره هرس زیاتیږي مال سره هرس زیاتیږي کور او متاع او گاڑی او فلان سره هرس دام زیاتیږي حالانکه ما او تا آخرت په طرف باندې روان یو ما او تا د مرګ په طرف باندې روان یو ما او تا د الٰه العالمین په طرف باندې روان یو هیڅ پته نه لګي انسان ته چې زمونږ او ستاسو د دنیا نه تک دا په کوم ټیم باندې دی ګوره حضور مبارک صحابه کرام ته پس مکه باندې یو دوا کرخي وېستې دا دوا ګوتې مبارک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دا سره روان کړي دا یو ګوته مبارک یا په یو ځای کې په کرله باندې سټاپ کړه او دا بل ګوته مبارک یا په کرخه باندې مخ کې بوتلا نو یو کرخه اوږده شوه او دا بله کرخه په منځ کې نیمه پاتې شوه حضور مبارک صحابو ته فرمایي صحابو ستاسو امید چې په دنیا کې دا ډېر اوږد دي او د ستاسو مرګ چې په دنیا کې دا ډېر لنډ دي نو صحابو ته څو فرمایل چې دا کومه کرله ما سټاپ کړه بنده مه کړه دا د ستاسو مرګي او دا کومه کرخه چې ما مخکې بوتله دلته د ستاسو امید دي یعنی ستاسو دا امید د ستاسو د مرګ نه مخکې خو تاسو ته دا پته نه لګي چې زما دا مرګ د زما د امید په منځ کې دی مونږ او ستاسو څومره غافل یو زه به 2030 کې به دا کوم په 2035 کې به دا کوم او په 40 او 45 او 50 کې به دا کوم یو امید دی د زما اوستا او زما اوستا د مرګ پتا یا په 30 کې او یا په 26 کې او یا په 27 کې او په 28 کې او زما اوستا امید هغه 2025 کې رواني حضور مبارک فرمایي چې نه غافل غفلت نه را بیدار شستا امید دلته دی خو انسان تا ته پته نه لګي ستا مرګ د ستا د امید نه مخکې شوی او ته آخرت په طرف باندې تللی مونږ ټول داسې یو